السلام علیکم. دلته تاسو لیدلی شئ یوټیوب ماته راکړل دي $100 په دې میاشت کې، یعنې تېره شوي 28 ورځو کې. تاسو به وایئ چې یاره دا یوټیوب روپۍ ولې ورکوي او څنګه یې ورکوي، او په 1000 ویو باندې یا په 1 میلیون ویو باندې په دومره باندې به څومره موږ ته چې دی هغه روپۍ میلاو شي. په شارټ به څومره میلاویږي او په لانګ به څومره میلاویږي، ټول ډیټیل درته وایم. خو لیکن دا ویډیو چې دا به د اخره پورې ګورئ چې تاسو ته پوره معلومات د دې وشي. نمبر 1 چې د یوټیوب روپۍ ولې ورکوي. یوټیوب چې دی روپۍ ځکه درکوي چې تا یوټیوب ته څه کې هغه پیدا رسوي. ته چې کله یوټیوب خاص پلیټفارم دی، سم نشته، خالي چیز دی. موږ څه کوو، یوټیوب ته ویډیو وخېژو. چې کله موږ یوټیوب ته ویډیو وخېژو نو هغې باندې خلک څه کوي، اشتهار ورکوي. دا ټول ګیم چې دی دا د اشتهار دی. خلک دا مشهورتیا نه کوي، دا ایډ چې ورته وایي ایډ، ټول ګیم د دې دی. نو خلک څه کوي په دې یوټیوب، دا زموږ په ویډیوګانو باندې نه دی، په دې باندې خلک چې دی اشتهار ورکوي. نو زموږ د دې ویډیو نه مخکې وروسته په منځ کې یوټیوب هغه اشتهار ښيي. نو یوټیوب والا څه کوي، د هغه اشتهار والا نه روپۍ اخلي، د هغو د سیز پرس کې یو ګاډی دی، هغه مشهورتیا کوي. نو یوټیوب والا څه کوي، د هغې نه روپۍ والي 45% ځان له والي، 55% چې دی د ویډیو والا نه ورکوي. په دې طریقې سره یوټیوب چې دی هغه څه کوي، موږ له روپۍ ورکوي. مطلب ولې زموږ په ذریعه یوټیوب روپۍ ګټي، نو ځکه هغه موږ له واپس روپۍ راکوي. نو ډېرې موږ راکوي 55% او 45% ځان له دي. په دې طریقې سره یوټیوب چې دی هغه څه کوي، خلکو ته پیمنټ کوي. او بله تاسو به دا وایئ چې یوټیوب روپۍ څنګه ورکوي. نو کله چې تا 4000 غنټې واچ ټایم، 1000 سبسکرایبر پوره کړې، نو یوټیوب بیا څه وکړي، هغه ستا چینل به چې دی ته به څه وکړې، مونټایزیشن لپاره اپلای وکړې. یوټیوب به ستا ویډیوز وګوري، که ټیک وي پکې څه قانون خلاف ورزي نه وي، مزدار ویډیوګانې وي، د خلکو د پوهې پکې څه وي، نو هغه بیا څه کوي، ستا چینل مونټایز شي او بیا به ستا دغه اډسنس اکاونټ ورته وایي په اسانۍ سره جوړېږي. هغه به جوړ کړې او د هغې سره به خپل بینک اکاونټ چې دی هغه لینک کړې، نو هغې ته به ستا یوټیوب روپۍ رالېږي. او اوس بله خبره تاسو به وایئ چې یوټیوب چې دی هغه څومره په 1000 ویو باندې څومره دغه ورکوي. نو کم سے کم چې دی، کم سے کم په 2500 نه والا د 3000 پورې، د 2000 نه والا 3000 پورې په دې منځ کې چې د یوټیوب څه کوي، په دې باندې $1 ورکوي په غټو ویډیوګانو. او په شارټ ویډیوګانو چې دی که نه، نو په هغې باندې تقریبا هغه چې دی نو هغه راځي تقریبا 1 لاک نه والا د 1,20,000 پورې، 50,000 پورې په دې باندې $1 ورکوي. نو شارټ چې دی هغه دومره ارنینګ نه کوي. لانګ ویډیو چې دی د هغې ارنینګ څه وي، څه واوي. تاسو کوشش کوئ چې په لانګ ویډیو باندې څه وکړئ، هغې باندې کار وکړئ. او بل دا چې په یو کټګري باندې کار کوئ، یو کټګري باندې کله تاسو کار کوئ او ښکلې ویډیو جوړوئ، تمنیل مزدار جوړوئ، هغې کې دننه چې کومه ویډیو ده هغه ښکلې جوړوئ، نو خلک به بیا څه کوي، ستاسو ویډیو چې کله هغه وګوري، هغه سبسکرایب کړي، نو هغې له بیا راځي، ستاسو خلک به بیا ستا چینل له راځي او کله به ته ویډیو خېژوې نو هغه به ګوري. نو ته کله مکس ویډیوګانې جوړوې، نو فرض کړه ته یو ولاګینګ ویډیو جوړه کړه، په هغې باندې یو کس سبسکرایب کړو، بله ځل بیا ته ټیک ویډیو خېژې، بیا هغه ولاګینګ والا ټیک ویډیو نه ګوري، ځکه چې هغه د بل څیز لپاره راغلی. د دې وجې نه هر یو چینل چې دی په یو کټګري جوړوئ، مکس مه جوړوئ او په هغې باندې بیا ښه کنټینټ اپلوډ کوئ. انشاءالله تاسو چینل به ډېر ژر مونټایز شي او د یوټیوب نه به ستاسو ښه ارنینګ سټارټ شي. په دې یو ټپس، یو څو ټپس چې په دې باندې عمل وکړئ، انشاءالله نو ستاسو به د یوټیوب نه ارنینګ هغه به څه شي، هغه به شروع شي انشاءالله. تاسو بیا د یوټیوب نه د خپل کار سره د یوټیوب نه هم ارنینګ کولی شئ.